محسنین وګوره سر نه واله تر قدمه د دې شکل او صورت د دې لباس د سنت په تله باندې وتله د شریعت په ترازو باندې وتله بیا به درته پته ولګي چې دا مبارک د سنتو څومره متبع و. هغه اوه مقامات د متابعت د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې امام رباني رحمت الله علیه مکتوبات شریف کې مفصل د هغې نه بحث کړی او مبدا و معاد کې ذکر کړي هغه مقامات به هم د ده مبارک په صحبت کې سالکانو ته نصیب کېدله. د هغه مبارکو مجدد د خپل وختو کوم چې په حدیث د ترمذي او د ابن ماجه کې راځي ان الله تعالی یبعث على راس كل 100 من يجدد امر دینه او کما قال هر سل کاله پس الله تعالی په دې امت کې داسې یو شخصیت پیدا کوي چې هغه امور دینیه چې خلکو متروک ګرځولي مهجوري ګرځولي د خلکو په ذهن کې هغه سنت طرق چې هغه بدعت ګرځېدلي دغه مجدد به راځي احیا د هغه مړو سنتو به کوي. مبارک په همغسې وکړه هغه عقیده حقه د اهل سنه والجماعه چې خلکو شرک ګڼله د مبارک د هغې څومره ترویج وکړو څومره د زړه په درد یې د هغې خدمت وکړو. زمونږ د خلکو ذهنیت خو داسې جوړ دی چې مجدد به هغه چاته وایي چې 1000 کتابونه ولیکي یا مجدد به هغه چاته وایي چې ډېر پروګرامونه اټینډ کړي او ډېر تقاریر کوي خو لیکن مجدد دغې ته نشي ویلی د علماو د اراکینو د معظم علماو د دین حنیف سمحه و سهله د هغې د تشریح مطابق مجدد به هغه څوک چې هغه امور دینیه چې خلکو مړه کړي خلکو پریښي د خلکو په نظر کې منفور وي دا مبارک به راځي د هغې ترویج به کوي د هغې تجدید به کوي سنت د احیا د سنتو به کوي عبادت د بدعتو به کوي. او مبارک صاحب چې دغه وظیفه څومره په احسن او اکمل او اتم او غفره طریقې سره سمبال کا هغه په دشمنانو باندې هم مخفي نه ده. یا مجدد د خپل وخت او مبارک همدغه رنګې د مبارک تجدید د تصوف وکړو. تصوف خلکو د منځونو نه کولو ته ویل په غاړه کې ډېرې مرۍ اچولو ته خلکو تصوف ویلو د شریعت مخالفت ته خلکو تصوف ویلو. هغه تصوف چې معبر دی په لسان د شریعت کې په احسان چې حدیث جبریل کې مشار الیه په دې الفاظو ګرځېدلی ان تعبد الله کأنک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک. هغه حقیقي تصور د تصوف د مبارک دنیا ته پیش کړ چې د شریعت او د طریقت په درمیان کې تلازم دی دواړه لازم ملزوم دي دومره تلازم تام دی کالزهر مع البطن. هغه د تصوف چې کوم صحیح مفهوم و کوم چې د هغې صحیح تصور هغه د مبارک دنیا ته وښودلو. همدغه رنګې د سنتو تجدید یې وکړو. اماما د خلکو په نظر کې دا یو عادي سنتو مبارک بچی ته په سر که په سر یې نه کا دا څومره موریدین د صوفي سلسلې سره مربوط سالکین چې تاسې وګورئ امامه باندې مزین او ښکلي دي دا د چا کمال دی دا د دې مبارکو کمال دی تجدید د سنتو یې کړی دی. همدغه رنګې د مبارک د ردا د صدر د امسا د عطر د مسواک بلکې ادا د آدابو د مستحباتو په موریدانو باندې داسې لازم کړې وه لکه څنګه چې ادا د واجباتو لازم ده دا د ده مبارک د هغه مجددیت واضح او بین دلیل دی. همدغه رنګې دا مبارک هغه شخص و حق به یې ویل اگر که په خلکو به ترخه لګېدل حق به یې ویل د ملامتګر د ملامتیا پروا به یې نه کوله. مبارک به حق خوښولو اهل د حق به یې خوښولو مبارک به د حق سره کېناسته د حق سره به ودرېده د حق سره به څملاسته د مبارک دا زبان تمام عمر په حق چلېدلی و. هغه عظیم شخصیتو انفاق فی سبیل الله ورکې په اتمو وجه موجود و. قرآن کریم کې د متقیانو صفات چې چرته هم راځي په دې کې یو عظیم صفت د انفاق فی سبیل الله راځي د مبارک سخا د مبارک جود و کرم دا سالکینو نه مخفي نه ده. مبارک هغه سخي ترین شخصیتو چې په خپل عمر شریف کې د مبارک 29 مساجد لله د رب کریم د رضا په خاطر باندې جوړ کړي
مسکینانو سره به مینه وه. حدیث کې چې راځي مبارک وایي اللهم احییني مسکینا وامتني مسکینا واحشرني في زمرة المساکین. د مبارک په مساکین ډېر زیات خوښ وو. هغه چې حدیث کې راځي چې مبارک په دعا کوله اللهم انا نسألك فعل الخيرات وترك المنکرات وحب المساکین. په دغه صفت د حب د مساکینو په اکمله او اتم او اوفر وجه دا مبارک متصف و. مبارک بچا ته د بعضې سالکانو په بدن کې چې کپړې ولیدې چې هغه به کمزورې وې خپل لباس به په هغې باندې صدقه کړ، خپل پټکې به هغې مبارک ته ورکړ. څومره خلکو ته یې خرچې ورکړې وې، څومره مدارسو، څومره امامانو سره، څومره مساکینو سره، څومره غریب سالکینو سره د مبارک په منډه وهله. هغه عظیم شخصیت و. د مبارک په نسبت څو څیزونو ته کولو، ماتوریدیت ته به یې کولو، حنفیت ته به یې کولو. دا د مبارک د حقانیت دلیل د مبارک ته پته وه چې بابات کې به څه فرق راوځي، هغې به څه نسب لري، هغه نسبو ته به حیثیت د دین ورکوي، خو دا به دین نه دا به صرف نسبت وي. په نسبت کې به ذات بیتم فی نفسه کم قباحت نشته، خو هله چې کله حیثیت د دین ورته ورنکړي مبارک چې کوم دین و هغه یې دین ګڼلی، کوم چې نسبت و هغه یې نسبت ګڼلی. د مبارک جامع بین الظاهر والباطن و، د مبارک مجمع البحرین و، د مبارک هغه شخصیت و. داسې نه وه چې دا مبارک یوازې علم باطن ورسره و، لکه څنګه چې عیسی علیه السلام ته یو قول منسوب دی العلماء ثلاثه، علما درې قسمه دي، یو عالم بامر الله لیس بعالم بالله. عالم بامر الله وي علم د شریعت ورسره، علم د ظاهر ورسره، خو کوم چې معرفت بالله دی، معرفت الباری دی، چې اول ما یجب علی الارض دی، علی العبد دی، هغې نه محروم وي. دا یو قسم د علماو دي. دویم قسم د علماو هغه دي عالم بالله ليس بعالم بامر الله، د الله تعالی معرفت ورته حاصلي، خو علم د قال، علم د شریعت، علم د ظاهر دا ورته حاصل دي. او دریم قسم د علماو دا هغه دي عالم بامر الله، عالم بالله وهو من كبراء الدين. دریم قسم د علماو چې دا کاملین دي، دا عارفین دي چې د دې نظر دوا ده، د دې کلام شفا ده، د دې صحبت کریا او تفسیر اعظم دی. دا هغه علما دي چې علم د شریعت هم ورسره، علم د طریقت هم ورسره. مبارک صاحب رحمت الله تعالی علیه د بعضې مشایخو غوندې یوازې شیخ طریقت نه و، یوازې پیر نه و، عالم رباني و، علم د ظاهر هم ورسره و. د ده مبارک په دربار کې د فقه درس به کېده، د قرآن درس به کېده، د حدیث درس به کېده، د تصوف درس به کېده، د مکتوبات شریف هغه رموز او هغه عمیق او دقیق مسایل چې د علماو ذهن به هغې ته نه ورتله، مبارک به هغه اسرار په خپل مجلس کې بیانول. دا مبارک کان یحب الامن واهله، امن پرست شخصیت و، امن یې خوښولی و، اهل د امن یې خوښولی و. د باړې صحنه زموږ ستاسو مخې ته پرته ده، که مبارک غوښتل دا خوارج به یې په اشدترین قتل باندې قتل کړی وی، خو چونکې مبارک دا د خوارجو شعار دی چې خروج علی الامام کوي، د حکومت وقت نه بغاوت کوي. مبارک د حکومت وقت نه بغاوت نه کوله، د خپل پاکستان د حکومت د مشورې مطابق د آرمي په حراست کې مبارک هجرت بعد الهجرت کوي. د باړې کجورې نه مبارک لاهور ته راځي. دا د مبارک د امن پرستۍ یو لوی دلیل دی. د مبارک د آرمي حکومت وقت مشوره ورکړه چې تاسو راشئ دا باړه کجورې پرېږدئ. مبارک هغه مشوره قبوله کړه. موږ به د مبارک کوم صفت ذکر کوو، چېرته زما قاصر زبان، چېرته زه کم ظرفه، چېرته زه ګناهګار، چېرته زه کم علمه او دومره عظیمه هستي. والله العظیم چې زما په اعتقاد کې د منصوصي اولیاو نه ورا نه ما قبل کې و نه ما بعد کې داسې ولي به تېر شي. داسې ولي الله په قرون متطاولو کې چېرته یو پیدا کېږي. الله رب العزت دې د مبارک درجات نور او عالي بلند کړي. د مبارک په دې پاک نسبت د خداوند کریم موږ ته استقامت او ثبات را نصیب کړي. موږ د الله پاک د خپل در نه او د مبارک د در نه کله وبشري. وما علي الا البلاغ المبين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
العالمين.